سیزونه ما تاسو ته وویې یوه اشتها ده چې ستا د فایدې لپاره ده، بله څه ده چې ستا نقصان دیخ شی وه پې ختمې. غوسه دواړه صفتونه ستاسو دي، یو غوسه یو اشتها. خو غوسه درې قسمه ده. غوسه هغه ده چې کله ته په اعتدالي نو ډېره فایده منئ. لکه یو سړي له کار نه ورځي او هغه څه چل کوي، د هغه خور سرتور سر ګرځي، دې ورته نه قارېږي. یو پلار دی زامنې دي او هغه یو بل ته کنزل کوي او دې ورته نه قارېږي. او استاد صاحب الک هوم ورک نه کوي او استاد ورته نه قارېږي، نو دا خلک به څنګه لویږي؟ دې ته په پښتو کې بې سره وایي. وی بې سره لوی شوی دی. وی پلار یې ورته څه وایي نه، مور یې ورته څه وایي نه، بې سره به نه لویږي. دې دپاره غوسه ضروري ده، خو د هغه غوسه چې ډېره زیاته شي، لکه ته وایې چې ما قرآن کړی دی سر به مې د لات په خازه ولګي، کو د خپلې مور سره مې خبرې وکړې، دا اوس درنده دی. دې ته درنده وایي. ډېر خلک دی، ډېر خاوندان دي چې خپلې ښځې ته وایي کو د پلار کره لاړې په ما به طلاق یې، جو هغه لس کاله نه ځي. دا اوس درنده دی. ځکه خدای پاک وایي چې ویقطعون ما امر الله به ان یوصل. خدای وایي ځې به، ته وایې نه به ځې، نو ته خدای له به پرځولو ورځې. نو داسې قسم له غوسه چې هغه د حد نه زیاتی. کومه غوسه چې ډویي نه، نو امام شافعي غالبا وایي چې دا خو خر دی، ځکه چې د خپله خور بېعزتی کار کوي، د له کار نه ورځي. د خپل زوی غلط کارونه کوي او د له کار نه ورځي. نو په اعتدال سره غوسه استاد صاحب لم ضروري ده، رور لم ضروري ده، پلار لم ضروري ده. بې اعتداله غوسه چې څوک کوي، نو دې وجې نه موږ ته آل عمران وایي والکاظمین الغیظ، غوسه بس کوي. غوسه په هغې ځای کې سکئ چې په کوم ځای کې ناروا غوسئ، نو قاریږو به نه، نو ملګري ته به معافي کوو. والعافین عن الناس، د ډیس ملګري ته به معافي کوو، خپل ګاونډي ته به معافي کوو، په کور کې به خپلو وروڼو ته معافي کوو. موږ وایو چې زه خیر دی، بله موقع به ورکوو. دا یو بل د معاشرتي آدابو دپاره یو ضروري خبره ده. او یو بل د معاشرتي آدابو دپاره ضروري خبره دا ده چې په لارې ځو که نه، یا په موټر سایکل ځو، نو قرآن موږ ته څه وایي؟ وقصد فی مشیک. تلو کې به اعتدال نه کارلی. هسې نه چې موټر سایکل دې داسې روان کړی چې په رانګ سایډ باندې مخکې کېږي، او په هر ځای کې دا کېدی نه شي چې ته په لار روانې او موټر سایکل اکسیډنټ نه کړی. اوس چې موږ راتلو، اوس په پایچینه کې یو کړی، نو پرون چې تلو نو په شنی کې کړی، او تاسو هم دلته ډېر شی لیدلي. دا ولې ته بل حق نه پیژنې. نو وقصد فی مشیک، په تلو کې به د اقتصاد نه کارلی، نه که هغه ته رایډینګ کې، که هغه ته ډرایوینګ کې، که هغه ته واکینګ کې. نو چې ته اوس داسې اره طرت روانې، نو هغه سړی اره طرت روانو، نو هغې بل ته هغه داسې کول، نو هغه یې وواخو، نو هغه ورته ویې لکه دا څه چل کوې؟ وی زه ازاد یم. وی ګوره ماله دې پوزه وواله، زما پوزه چې د کوم ځای نه شروع کېږي هلته ستا ازادي ختمېږي. ستا ازادي دا خو زما د پوزې د حده پورې ده، دې ځای نه خو زما ډسټنس شروع شو. نو وقصد فی مشیک، ستا واکینګ ټیک دی. او بله غټه خبره دا ده چې ته به پلیوشن نه کوې. پلیوشن ګندګۍ خورولو ته وایي. نو ګندګي د څه نه خورېږي؟ ستا د موټر سایکل سلنسر نشته، نو ټول کاربن ډای اکساید ته راوړې، نو ټول ملک ته راتسخا کو. خو چې کله ته چغې وخې، دې ته څه وایي؟ نایس پلیوشن. نو شور به نه کوې. نو الله موږ ته څه وایي؟ وغضض من صوتک، اواز ښکته کا. چې په وړه باندې خبره کېږي نو څه خو مه دې راغستی، ملک دې په سر راغستی، خلک کار کولی نه شي، ته ټیپ غږې. په دې ګاونډ کې یو هلک دی، د هغه سبا امتحان دی، دې غاړې ته یو کس دی، هغه مریض دی، ډاکټر صاحب ورته وایي چې شور د لخه نه دی، ته ولې شور کوې؟ نو ته به شور نه کوې. چې شور څوک کوي، ده ته یې څه ویلی دی؟ تاسو کې چل درځي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دا خر دی. څوک چې ډېر شور کوي، ځکه غټه اواز خو خر راوکاږي. نو زما ستا لپاره د معاشرتي آدابو دپاره دا دي چې خپل واک، خپل رایډینګ، خپل ډرایوینګ او خپل اواز دا په اعتدال کې ساتو. یو بله خبره موږ ته دا کړې ده چې معاشره چې څه نه ورانېږي، هغه د ټوکو نه ورانېږي. نو اکثر وی لکه ما ټوکې کولې، هغه وایي تاسو چې ټوکې کولې، زما ستا سره د ټوکو ازادي ده. وی ورکړې چې درته چل وښیم او ورته کنځل وکړي، دې ته سپېړه وتمبئ. وی ولې ته سپېړه وتمبوله؟ وی ما د مور کنځل وکړل، هغه یې ورکړه ما وینا کړې ده، راورسئ. هغه جو راورسېدی چې د سکول نه یې کالج نه ځي، جو ورته بار ناست جو وی وخي، جو هغې نه پس هغه ډاکټر صاحب وایي دا خو نه بچ کېږي، جو مرګ پې جوړ شي. دا شی د څه نه جوړ شو؟ دا د ټوکې نه. نو قرآن تا ته په صورت حجرات کې څه وایي؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. چېرته په چا پسې ټوکې ونه کړې چې یاره دا زمانه یا لاندې دی
یا زمونږ د سکول هلک نه دی د بل سکول دی نو لاندې دی، یا زمونږ د علاقې نه دی د بلې علاقې نه نو لاندې دی، یا زمونږ د نسب نه دی نو د بل نسب دی نو لاندې دی. ای چا پورې ټوکې ونه کې. ته چې په چا پورې ټوکې کې که دا د خدای پاک دوست بیا به څه کوې؟ او کېدای شي چې دی په امتحان کې ټول بورډ ټاپ کړي نو بیا به څه کوې؟ نو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. داسې به نه کوئ. وی بیا تاسو واپس کې به گزاره څنګه کوئ؟ معاشرتي آداب دا دي چې څوک تاله مخې له درشي په ذهن کې دا کېده چې دا زما ورور دی. ولې قرآن څه وایي؟ انما المؤمنون اخوة. مؤمنان رونه دي. نو چې رونه دي نو چې دوه کسه جنګ وکړي نو بیا به څه کوې؟ فاصلحوا بین اخویکم. روغه به ولکې. داسې نه چې ګوتې پکې واخې او ښې ورانه کې او ته چا خبره د یو نه بل ته رسې او هغه له ښه ورانه جوړې. نو راځئ چې په دې لومبنۍ ورځ دا صلاح وکړو چې یو خو به په چا پورې ټوکې نه کوو، یو چې که څوک ټوکې کوي او ورانه یې راله نو موږ به ورله روغه کوو. خو د ټول نه قیمتي خلق ستا لپاره د خدای نه پس څوک دی؟ والدین. نو الله تعالی موږ ته په صورت بني اسرائیل کې څه وایي؟ وبالوالدین احسانا. د مور پلار سره به ښه سلوک کې. نو مور به دې په هګۍ نه ټانګې چې نن هګۍ نشته زه ډوډۍ نه خورم. ته خبرې ته چې سار ناشته ونه کې او ته سکول ته راشې هغه د ماښامه پورې په هغې غریبي څه تېرېږي. خو که ته د هغې په ځای دا ووایې چې ټول عمر مې هګۍ خوړلې ده نو نن به بیا هګۍ لاړ شم که نه. وایي نه. نو هغه وایي چې ولې ما له هګۍ چې نشته زه نه خورم، زه وږی ځم، ته خو وږی رالې خو هغې له دې ډه سوری کو. نو چې ستا سره هر وخت دا غمي چې زما مور او زما پلار نه خفه نه شي. خو ستا دوه مور پلار دي، یو حقیقي دي یو روحاني دي. روحاني ستا استادان دي چې ستا استادانو ته دوک ونه رسي. ځکه حضرت علی رضی الله عنه خو څه وی؟ انا زه مریی یم د هغې چا من چې چا ماته یو حرف وښو، یو ټکی، یو سبق چې ماته چا ښوولی دی. موږ به په دې دغه کې پخوا په دې میتس کې به کا لفظ راتو پلانا کادا پلانې کادا. زه پرې نه پوهېدم. زموږ یو استاد و چې هغه راغی د ډګر کې و چې موږ ته رابدل شو نو هغه وی د کا مطلب ضرب دی. دغه یو ټکی دې مې زده کړی هغه ضرب هغه ټکی چې کو ده ماته دا ټکی نه ویلی مال نه راتو. وی ما حضرت علی رضی الله عنه وی انا عبد. زه د هغې سړي مریی یم. من علمني حرفا. چا چې ماته یو ټکی وښو، یو ټکی. دا استادان چې دي موږ د دې مریي یو. اوس دې زموږ سره هر څه چې کوي انشاء باع که دا استاد صاحب ما خرڅوي جو خرڅ مې دي کي و انشاء استرقه که دې خوا کې جو ما دې مریی پاتې کي و انشاء اعتقه که خوا کې ما به آزاد کي. خدا زما نو زموږ دوه پلاران شو، یو روحاني پلار او یو جسمانی پلار حقیقي پلار. د حقیقي پلار به هم خیال ساتي او د جسمانی پلار به هم خیال ساتي. دې سره به معاشره آبادی چې ستا سره هر وخت دا غمي چې خدای ته رانه خفه نه شي، خدای بابا مې رانه خفه نه شي او خدای استاد صاحب رانه خفه نه شي. بیا به ستا کریکټر ټیکي، معاشرتي نظام به ستا ښکلی، ستا به سیروټونین خارجېږي او د ډوپامین نه به بچې. او بیا په آخر کې تا ته وایي چې ته به کوشش کې چې ستا سره د مافی کلچر دیوالی کیچنګ اټیچیوډ ښه نه دا چلی کړی دی دا چلی کړی دی. زه به ورسره ګورم سر به مې د لات په خازه ولګي اما پی نه کړم مړه دا خو داسې دی. هغه وایي یاره تا مچ لیدلی؟ مچ په کوم ځای کښېني؟ پسخا ځای. دې مچ ته څه وایي په اردو کې؟ مکی ورته وایي غالبا که نه مکی. نو چې په اردو کې ورته کوي دې ته ګرکي مکی وایي. او دې مچۍ ته څه وایي؟ دا کوم د ګبین چې ده شہد کی مکی لگ فرق ہے. وہ آپ گھر کی مکی بنتے ہیں، گھر کی مکی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر. اور شہد کی مکی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. نو په کم کور کې چې ډېر شی ګلونه وي نو ته دا څښا شی پکې ولینې چې صرف د هغې ذکر کې په هر چا کې ډېر شی ګلونه دي. نو خیر دی که یو خبره غلطه وکړه نو نورې به یې ټیکي. نو دې وجې نه قرآن ما تا ته وایي ولیعفو ولیصفحو. خلقو ته معافي کوئ چې ځای به خیر دی. یصفحو صفا اړول درګذر کوه. یو سړي پیاله ماته کړه وایي یاره ما نه دی لیدلی. پرچ مات شو وایي ما نه دی لیدلی. ولیصفحو چې مخ داسې واړی. په کور کې که دا کل چیرې چې معمولي پیاله ماته شوي نه وي اته ملک په سر راغستی اته تلی ستا کاپي چېرته بې ځایه کړي یو کاغذ یې تشلولی نه وي اته خویندې وروڼه په دغه راغستي زما کاپي شلولې ده. فلیعفو ولیصفحو درګذر کوه سړیه. ولې چې ته دلته درګذر وکړې بره واله به ستا سره درګذر وکړي. نو الا تحبون ان یغفر الله لکم. ستاسو خوښه نه ده چې خدای تاسو معاف کړي. نو چې تا دا خوښه ده چې خدای ما معاف کړي نو تم دی معاف که که نه. زما ستا د خبرې خلاصه دا شوه چې موږ د اجتماعي زندګۍ نه بغیر ګزاره نه کیږي. په اجتماعي زندګۍ کې هغه ځای ښیي چې موږ پکې خوشحاله یو. د خوشحالۍ دوه لارې دي،
یو د ګناهونو لارې دي لکه سګرټو، چرسو، هیروینو او غانې بجانې، او یو د نیکۍ لارې دي لکه ښه مجلس او ښه دوستانو د هغو سره تعلق ساتل، د خلکو خدمت. نو سرور ته ښه دی د هیجان نه. نو د سرور د حاصلولو لپاره به موږ د نیکۍ لارې اختیارو، او په هغې کې یو څو خبرې دي. د مور پلار به خیال ساتو، د استادانو به خیال ساتو، د ملګرو به خیال ساتو. کومو کسانو چې غلطي شوي هغې ته به معافي کوو، ډاکومنټیشن به کوو، او موږ به دا کوشش کوو چې په چا پورې ټوکې ونه کوو، چاته به سپک نه ګورو، او هر سړی به داسې ګڼو چې لکه دا زموږ رور دی، د رور سره چې څنګه سلوک پکار دی داسې سلوک به کوو. او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې خپله غوسه بس کوو، خو غوسه به په هغې ځای کې خامخا خپل کشر ته او خپل زنانو ته په کور کې کوو. څوک چې د بې حیایۍ کارونه کوي، یا چې زموږ شاګردان چې هغې هوم ورک نه کوي، یا چې څوک نقل کوي، ځکه چې غوسه د خدای درکړی شوی صلاحیت دی، په دې باندې به خپل ډیفنس کو، ځکه بغیر د دې نه به زمونږه کامیابي ناممکن وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.